तो मैं इस रमजान को कैसे गुजारूंगा। जी कलम पकड़ बेदा अच्छा दिल तक वापस की गई टेबल में अनुमान से दा सलीम से ने तो पूछो कि चिचे इंतजाम बस नहीं चली सटे में तो ये 3 बजे दादी खकार करे तेरी शी तेरी खते पाको बखा अमर करो तो असल की खूब वर्जी भी मजा नहीं की जन्नत तो बार काफी। जी अगर किसी साथी ने लिखा है तो वो हाथ खड़ा करके अपना जी जी जय जोशी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी माशा। अब ये देखिए कि जब हमसे कहा जाता है तो उम्र हमारे जहन में आएगा कि हम तब ये काम करेंगे। हमारे जहन में क्या होता है कि जब तक ये ना कहा जाए कि ये आखिरी साल है तब तक हम सोचते हैं कि या हुआ हटीज है गुरु इंशाल्लाह पाक ने गफूर रहीम दे। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है और कुछ लम्हों का भी पता नहीं होता। अन्नासुफी गफलातिहिम और हल मनीद तुतहनु, लोग गफलतों में हैं और मौत की चक्की आती है और एक एक को पीस दी जाती है। नंबर जरंदर चले तावी अमख के दो पाटू न होगा ना दो काण पमेस के जरंदे की काणे तावी दो नगम पमेस के राल हो खत्म बशु उड़ो बशु नो दस नंबर चिकलम राजी तावी की चा नंबर राशि गौचित की नो दी वजना दारोजत दसी तिरुल पकार दी चिदा द जिंदगी आखिरी रोजत यो सवाल दा दे कचत दारोजत बा मकसद तिरुल वाड़ू दी पसी जमगा नियत सदे वले जमगा दा वाड़ू दारोजत बा मकसद तिरशी दावली मुंगा वाड़ू ची रोजे दे सती रशी बा मकसद तिरशी वले अल्लाह नाराजी शी जमते तखलीक मकसद द अल्लाह पाक रजामंदी दा कना न अल्लाह वसंग राजी की इदा को अल्लाह पाक चिकम तरीका रा लेके ले पैगंबर साम को तरीका रा लेके न सिद्दगा बानी मुंगा अमलु को अल्लाह बा अल्लाह राजी शी तासु बलिदरी ची परोसा काल मुंग सर सदस्य मरगरियू जम पक्कीली की जम पे इलाका की जम को महल्ला की जम पर रिश्तेदारानों की ची परोसा काल रोजे की वो और सकाल अगर मौजूद नहीं जैसे के साथ ताउज़ेन किस्ता दक के साथ वो काल राजी बल रमजान राजी की देश मावता वर की नहीं और दक साथ के लासुन बकी की देश दा सवाल अल्ता सुक्त पोस की चिता सुपमेस के सोपू और मुंगो चेहरा प्लान के कस मासर क्लास के खुदी काल इश्ता दी वजना द जिंदगी इस बदन लगी द जिंदगी द लम्हो द जिंदगी द नेमतुनो कदर पकार दे
یو اهم سوال بل دی تاسو نه موږ وایو چې دا مړي خو خبرې نه کوي که نه قبرونو نه بالفرض موږ دا وایو چې د قبرونو والا ته خدای پاک ژبه ورکړي او نن دلته موږ ستاو شو قبرستان ته ورشو او قبرستان والا ته موږ ورشو چې موږ ته څه خبرې وکړي نو هغه تاسو په خیال باندې څه وایي لالا جی کبھی وقت ځانه ځکه هغه وایي موږ باندې خو مټ خاورې راپرېوتې دي تاسو سره دا موقف ته درکړې ده قرآن مجید کې هغه منظر بیانوي په آیتونو کې چې نرد نعمل صالحا کاش چې موږ بیا دنیا ته واپس راتلی شي که نه چې دا کومې کوتاهیانې موږ نه شوي دي چې کومې لمحې موږ ضایع کړي دي کوم وخت موږ ضایع کړی دی کاش چې دا موږ ته واپس شوی اور موږ خپل عمل ټیک تبلیغیان وایي که جب تک سانس ہے تو چانس دا موږ ته خدای پاک موقع راکړی دی چې موږ خدای پاک راضي کولی شو خدای پاک دا موقع راکړی دی چې موږ خپلو غلطیانو نه معافي کولی شو خدای پاک دا موقع راکړی چې رشته دارانو سره تعلق ښه کولی شو خدای پاک دا موقع راکړی دی چې خپل اعمال ټیک کولی شو دا موقع بیا چېرته میلاوي یو سوال دا دی چې آیا موږ د روژې تیاري کړې ده یو د روژې د خوراک تیاری ده او یو د روژې نه برکات اخیستو تیاری ده موږ د کپړو تیارېدو ته راشن جمع کولو ته د یو بل له دوکاندار سره خبره کولو ته چې غوړي چیني پته به راکړي بیا حساب کوو دې ته موږ د څه شي تیاري وایو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې کله د رجب میاشت راغله نو څه دعا به یې کوله چې یا الله دا روژې میاشت چې کوم راتلونکې ده دې دپاره تیاري به څومره مخکې شروع شوه 2 میاشتې مخکې نو دې نه معلومه شو چې کله هم یو غټ کار وي نو هغې منصوبه بندي خلک څونه مخکې کوي 15 ورځې مخکې حج یو غټ رکن دی تاسو کې څونه کسانو حج کړی لاس اوچت کړئ د حج بنیادي ورځې څو دي 15 خو اشهر الحج څونه دي ذیقعده اور ذوالحجه څونه میاشتې مخکې شوې 15 ورځې بیا مخکې شوې معلومه شوه چې کله هم یو غټ کار کیږي دغه تیاري دپاره کم از کم تیاري پلانینګ څونه پکار دی 2 میاشتې مخکې موږ څه کوو چې کله روژه راشي نو پیله ورځې باندې خو سمجھ کې نه راځي چې څه او چې کوم حافظان نو هغه په ذهن باندې دونه د شپې تراویح دونه سواری چې موږ ذهن کې دا خبره وي چې تراویح به څنګه وو غلطي پکې رانشي دورایي به نه ده کړې نو که یو حافظ چې دی صرف نیمه سیباري ته دور ورکوي نو په 2 میاشتو کې قرآن مجید ختمېږي که نه ختمېږي خو موږ به هغه وخت پاره اورو چې کله سر باندې روژه راشي موږ به خپل مصروفیات نه کوو هغه پورې چې څو پورې یو 2 روژې تېرې شوي بیا به یې ورته هلکه روژې کې څه درس ورکړو یاره سمجھ کې نه راځي نه تاسو څه کوئ یو بل اگر که 2 میاشتې مخکې دا حکمت عملي اپناو کړو چې جوماتونو ائمه خپله کې جمع شي چې دا دونه غټه مجموعه زموږ جوماتونو ته راځي دو ته څه ورکړو د عقیدې اصلاح وکړو د طهارت مسایل هغه کړو تفسیر بیان کړو حدیث هغه کړو نو کم احادیثو انتخاب وکړو تراویح هغه کړو نو تراویح نه پس خلاصه کېږي که نه کېږي زموږ اصولو کې دا خبره موجود ده اور هنګامي بنیادونو باندې چې دی چې کم خلک جوماتونو ته آبادي نو څو یو 2 خبرې وکړو هغه هم بې ترتیبه وي کله مذهن کې یو خبر راشي نو هغه وکړو کله بله خبر راشي نو هغه وکړو کله مونځ په دوران کې یو خبر راشي نو هغه وکړو نتیجه هم عقب رہی نتیجه هم د دې وجې نه تیاري چې کومه ده هغه ډېره بھرپور پکار ده خصوصا د جوماتونو چې کوم هغه دي موږ ورثة الانبیا چې ځان ته وایو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو 2 میاشتې مخکې تیاري کوله نو ما ورته چې کوم د جوماتونو سره وابسته خلک یو نو موږ ته هم د عوامو ته به څه ورکوو د دې علاقې څه ضروریات دي ساړه چې کله موسم راځي خلک څه وایي لکه دا ګرمې کپړې بره صندوق کې کېږدی یخنۍ کپړې راواخلې دلته نور باندې کېږدی چې هغه شي راوته کې بوی ته ختم شي ځکه تیاري کوو څه کوو تیاري چې څنګه مادي شیزونو لپاره یو کور جوړو
نو انجینیر سره مشوره وکړه لکه دلته کې دیک په سونه رقبې کې به جوړیږي، سونه سریه به لګي، سونه سیمنټ په لګي، بجټ په سونه لګي، څو ورځو کې به تیار شي، خرچه به سونه راځي، لرګي کم ځنه والم، سریه کم ځنه والم. موږ مشوره کوو کنه کوو او سونه خلکو سره کوو. او د رمضان دونه غټه میاشت روانه وي، موږ خپل کې یو بل ته چاته ټلیفون کړی دی چې دا مړي صاحب ډېر ماهره دی، د په جماعت کې ډېر آبادي چې د سره زه کښېنم چې دنه زده کړه وکړم چې مړي صاحب ته ما ته م وایه که نه موږ خپل جماعت کې څه وکړو. موږ ځان سره د حکیمانو په شان نسخې پټې ساتلي. وسعت پکار دی. هغه مواد چې کوم تا ته خدای درکړی، کوم صلاحیت درکړی، هغه بل مسلمان ته ورکړه. خیر الناس من ينفع الناس، بهترین خلک هغه دي چې هغه بل ته فایده ورسوي او هغه کې ستا عزت نه کمیږي. من تواضع لله، هغه خلک الله پاک اوچتوي. او ستا په مواد باندې، ستا په تحقیق باندې، ستا په ریسرچ باندې که یو مسلمان ته فایده ورسوي، دونه غټه خبره څه کېدای شي. روژه کې عموما چې دی د روژې پهله یو ورځې نه وایي تر څلورمې ورځې پورې بیټري خلکو چارج وي، جوماتونه ډکي، سحرې کې خلک پښمني پسې چې جوماتونو ته راځي. چې څنګه پنځمه روژه واوړي نو آهسته آهسته رو رو جوماتونه خلک کمېدل شروع شي. او که چا ختمونه شروع کړي د 10 ورځو نو موږ عموما زموږ پښتنو کې دا رواج دی، یاره پلان کې کافر حافظ دی په 20 منټو کې سړی فارغ دی، یاره پلان کې ډېر تکړه ملا دی په 10 منټو کې سړی فارغ دی. نو یاد وساتئ چې دا د قرآن مجید سره انصاف نه دی. او دویم خبره دا ده چې موږ چې کله قرآن مجید اورو، عموما زموږ ذهنونو کې دا چې خلکو ته زموږ غلطي را نه شي، خلک وایي دا کچا حافظ دی. دا خو د خدای دپاره نه شو. او زموږ مقصد صرف پاره دورایي وي چې قرآن رانه کچه نه شي، نیت بیا هم بدل شو. مقصد دا پکار دی چې دا تراویح د قرآن مجید میاشت ته او دې کې قرآن مجید د خدای کلام خلکو ته اورول دي. دا عبادت زما په ذمه دی او خلکو په اورېدو په ذمه دی. بیا تاسو ګوئ چې تراویح جهاد بدلېږي که نه بدلېږي. دا چې کوم رواج چلېدلی دی چې زر تراویح وشي ځان خلاص کړو، لنډې تراویح کړو چې ځان خلاص کړو، دا د قرآن مجید سره ظلم دی. یا رب څنګه آیت دی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن، قرآن مجید پرې ښودل دا نه دي چې عوامو ته دا پته نه لګي چې موږ یعلمون وایو تعلمون وایو که کوم ځای کې آیت ختمو. خلک به خو عوام چې کوم وي هغه خو چې دی زموږ په خپل لاس کې که نه. ما ته د دا ذمهداري پکار ده چې کم از کم د قرآن مجید هغه حق صحیح ادا کړو چې پوره کال څوک نه اوري. زه د عبادت په نیت باندې بل ته واورم او بل په عبادت په نیت باندې واوري چې دې نیتونو معمولي شات اصلاح شي، جهتونه وبدل شي، جهتونه به څه شي؟ بدل شي. قرآن خو به اسم پوخ شي، غلطانې به اسم ختم شي، خو هغه لذت به معلوم شي چې د روژې اصل مقصد څه و. ځکه خو به روژې په میاشت کې اصول که به تاسو ویلي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د جبرائیل علیه الصلاة والسلام څه کولو؟ دور به کولو. نو هغه تصور سړی وکړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ناست به و، جبرائیل علیه السلام به ناست به و، هغه به هغه ته قرآن مجید اورولو، هغه به دنه قرآن مجید اورولو. او قرآن مجید کې څه راځي؟ لا تحرک لتعجل ان علینا، دونه زر زر مه وایه. یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ به تا ته د قرآن مجید په سینه کې کېږي، موږ دا قرآن مجید تا په سینه کې. نو دې وجې نه موږ د تراویح کې زر زر څه لپاره وایو؟ نو چې دا مجموعه هم صرف دې میاشتې کې د دې خبرې اصلاح وکړي او تاسو سره چې کوم وابسته ادارې دي، کوم حافظان دي، دا و اصلاح وشي، دا غټه کامیابي ده دې روژې کې. چې دې کال چې کومې تراویح اورو، دې کال چې کوم قرآن مجید تلاوت کېږي، هغې کې به ځان نه خلاصو. هغه په عبادت په نیت باندې کوو، قرآن مجید په خولو په نیت باندې کوو. چې خلک وایي چې ډېر پوخ حافظ دی، ډېر ښه حافظ دی، چې غلطي دې نه راځي، نو بیا به هغه عبادت څه شي؟ ریاکاري به شي. شیطان دغه وجې نه زموږ توجه چې دی، شیطان خو د ټولو استاد دی که نه. ابن جوزي رحمة الله علیه یو کتاب دی سید الخاطر، او د هغه اردو ترجمه هم راغلی ده شیطاني هتکنډې په نوم باندې. نو هغې کې هغه په خپل نفس سره مکالمه کوي چې ما ته دا ووایي، بیا ما شیطان ته دا ووایي، لکه ته ما سره داسې کوې. نو شیطان خو دا غواړي چې څه طریقې سره دا قرآن مجید میاشت کې چې دا دونه تلاوتونه کېږي او دونه عبادتونه کېږي، د دې روح وباسه.
نو تلاوت هم شي تراویح هم شي خو هغه روح تی وباسي د نیت غلطي هغه اخلاص تی وباسي هغه اخلاص چې وسی نو هغه صرف خالی عبادت پاتې شي چې هغه قتل غواړي بس خلک یې ګوري یو کس ته روجي میا شروع کېدو نو مخکې ناس خپل کې دوه مرګري یو احمد دی او یو چلو دی خپل کې ناس خبره کېده چې لکه دا روجي میا شاوانه تا ذهن کې څه خبره ده نو هغه ورته ووي چې زما خودی پر دا اراده چې زما ټول منځونه به تکبیر اولا سره سبي اور دویم دا چې زه به مکمل قرآن